में दे मजहब में दे ईमान में दे दिन में दे मजहब में दे ईमान में दे दिन में दे दिल भर में दे जानान में दे दिन में दे मजहब में दे ईमान में दे दिन में दे मजहब में दे ईमान में दे हबीब में दे तबीब में दे नसीब में दे हबीब में दे तबीब में दे नसीब में दे दिलदार में दे करार में दे दरमान में दे दिलदार में दे करार में दे दरमान में दे दिन में दे मजहब में दे ईमान में दे दिन में दे मजहब में दे ईमान में दे दिल में दे दिल भर में दे जानान में दे दिल में दे दिल भर में दे जानान में दे coming from the parents in Ottoman Rabara the connectivity no that is social this is Munda के उधर स्कूल का इधर जो हमारा तालीम और दरबार क्वालिटी और योगा मार्चे हमारे योगा तरबियत और क्वालिटी है ज़मान उसे रहता है जो वे बुरी पोकर बुलंद हमारी तब्दील से पहले गाँव बंदे से खुद पूछे बताते भी रज़ा के नो नंचे बच्चे पानी माँ जब तब्दील मस्मान हुई है नो मस्मान रज़ा से मुझे मस्मान ही दिन रज़ा स्कूल और एक आदमी ने बकाया से टूल पोजीशन है जी अपर पोजीशन सेकंड पोजीशन नो जिनको वासी दूसरा और ज़माने में नशियत बदली नई नस्ल तो बल्कि पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा वर्कों के तालीम को नस्ल बाढ़ी आवश्यक है जब बदाम हर तरह तालीम के तो आई की हो जदा बदलम से इंसानियत दोनों माशरे की तरह हमारे कामशर है नो किरदार और इंसानियत की बेइंसान की नहीं नज़र चाहा ये माशरे ये तो नासुर औरतों में शिंदगी थी देर वास्ते जदेना ना की देना बागे ताज़ू को एक कदो इंजीनियर की या डॉक्टर की या साइंसदान की वो कावत इंसानियत नहीं मुझे जिदा जाहिर भी किताब की इंसानियत भी करना दावा अपने आगे वर्कों चाहे वो माशरे हमारा खुद किरदार अदा करे ज़मान का सिलसिला का चिकन इमाम का सबकुना वाली दा सिलसिला दा आग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिलसिला और दूसरी सिलसिला कि रसूलुल्लाह पकड़ जोन की दतुल नज़ियात वर्को लकद दाल सुपोर आया हम तारीख अखर तालीम करना सो तालीम देश दकाओ क्या ज़मान के कोरा दा खबर आसान है दरते तकरीर को दा इकरा सिला मुलायम मोहम्मद पूरी की दस सिर्फ दसरी का नजर आ रहा है يقول الأول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل ولا سنة ولا سوق بالولي شرط بالولي ده مستخبر هذا ويقول الأول سرد يقول على قراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق قل ولا تعليم الزكاة ده سيدا بهمجا وزنانو دي مشترك ده غير بعلم تعليم ده زمان ده بعلم تعليم ده ده خبر ده جيني زمان وبيصير تفاصيل الموضوع بعض مستعد للعارضين شدوم رحول الميلاد ورحول المجلس الجوركلي شبابات الخلق والدين وعروشي هذه الأخير استاذ وجود من سيشيخ هذه فالذين زيادة العلم والوجوه والإشارة يرزون تعليم براي تعليم يا تعليم براي مكيب تعليم بلکہ تعلیم برائی تعمیر بری تعمیر کتاب دس افراد تیار کی چھ انسانیت خدمت ہوتی 10 افراد تیار کی چھ معاشرے کی امور لاد استادانو دی ادارے پر فخر بلکہ زیرو پارولا مختصر ویما شاید چھ انگلش کا مدری فکرتیا او بس ټریپل ای فارمولا غاړي تخیم چې خپل نوجوانان د ټریپل ای فارمولې عادت کړي ایجوکیشن امپلایمنٹ انویسټمنٹ په خپل ځوانانو باندې ایجوکیشن وکړي پوهه ورکړي تعلیم ورکړي
لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اللهم فقهني في الدين ربي زدني علما نتاكي سم دعاء محمد الله توكو بين دا چې خپل نوجوانان امپلایمنت هغه دوی کې مسؤلیت کې چې کاروبار بزنس کاغذ له مسؤلیت کې راوځي د معاشري د راپورو د ګنده خلکو په لاس کې وځي نو لهدا ایجوکیشن امپلایمنت انویسټمنٹ په تعلیم باندې خرچ وکړه سکول جوړ کړه ادارې جوړ کړه خسته مکتبونه جوړ کړه لایبرریان جوړ کړه افسوس خبره ده چې کتاب ورکړل سره کتاب سره مینه ختمه شوې مطالعه نشته خلک په موبایل کې اخته دي نو زما یو داس وایي ستاسو نه ویم دا چې طالب علمانو ته یو وړوکی درخواست دی تاسو به څه کوئ زموږ شیخ صاحب الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې قبر ده نور نه ډک کړه موږ ته څه نصیحتونه کوي چې هر سړی دا غواړي چې یاره زما ذهن دی تیز وي او هر شی راته یاد شي موږ ته مثال راکړو زه اخبار نه ګورم موږ شیخ صاحب وایي چې ویل نو ټکي په ټکي راته یاد نو خبره دا وایي چې د تعلیم دپاره د طالب علمانو لپاره نصیحت دی د تعلیم دپاره ضروري دا دی چې تاسو به حسد نه کوئ بغض به نه ساتئ کینه به نه ساتئ تکبر به نه کوئ نمبر 1 دویمه خبره راته دا وکړله چې د خپل کتاب د استاد د قلم د مکتب او د سکول د دې به خیال ساتئ بېشک که کپړې زړي خو پکار ده چې پاکې صفایي خیرنې نه بېشک که ستا بسته زړی خو چې پاکې صفایي چې شلېدلې نه نو دا یو نصیحت دا دا دویم نصیحت کې د سیاسي شانې کوو هایي نه دی موږ ته بیا بازاري خوراکونه مه کوئ معدې به هم صفایي ذهنونه به هم صفایي او درېیمه کومه غټه خبره چې کوله ویل د نظر حفاظت کوئ نو ستاسو حافظې به تېز وي نو زما روبیټ صاحب د هغه نه زړه توقع ده چې موږ ته به د دې سکول نه انجینر ډاکټر د ابن الهیثم په شانې د سینا په شانې قابل خلک به راکړي تاسو کې ډاکټر قدیر ناست دی تاسو کې امام ابو حنیفه ناست دی تاسو کې قابلان خلک شته او ځان کې به زه بل دویم تاسو ته نصیحت دا دی چې ځان کې به د اوبو صفت پیدا کړي لکه اوبه چې څنګه انډه ورواړته ویې خوټ کوي نو کلکېږي چې الوه ته ورواړته ویې خوټ کوي نو پوسېږي نو په ځان کې به د اوبو صلاحیت دا پیدا کړي چې هر شی به جذب کوئ تاسو ته به خلک علمي مسلې نه راوړي تاسو ته به خلک سکولي مسلې نه راوړي تاسو ته به د اخلاقو خبره نه کوي تاسو ته به خلک د ظلم د تکبر او د معاشرې د خرابۍ خبره نه کوي خو تاسو به هغه اخلئ کوم چې د علي صفت دی لکه علو په درمۍ نو که ته وړاندې وړاندې به سختۍ تصویر پیش کوم او د برهمان او د هغه پوره ټیم ته چې الحمدلله په ډېر کم وخت کې دا اداره یو مقام ته ورسوله او موږ نن ویلی شو چې دا اداره الحمدلله په تاسیس موندل کې یو اعلی مقام لري او الحمدلله دې اساتذې کرام قابلان دي د دې ماشومانو کې الحمدلله ټیلنټ موجود دی خو دا یو خبره زموږ ډول غواړم ماشومانو ته چې هغه ماشومان چې اوس لاګپونه واخیستو نو دوی محنت کړی و ځکه لاګپونه دوی ته میلاو شو خو دا په دې ته دا ډېر کم و زه وایم چې دا کم ماشومان او ماشومانې بچیانې ناست دي زما درخواست دوی ته دی چې دوی دومره محنت وکړي چې په راروان کال کې دوی هم د دې جوګه شي چې دوی هم چې کوم دی نو دا ګپونه واخلي او د دې تعلیم د اهمیت په حواله باندې خو ډېرې خبرې کېدی شي خو تعلیم دراصل دا د پوهې نوم دی دا د آګاهۍ نوم دی دا د ښه کردار او د ښه اخلاق نوم دی د دې تعلیم په ذریعه باندې انسان د اشرف المخلوقات پیدا کېږي دا تعلیم دی چې د انسان او د حیوان په منځ کې فرق کوي فرق په دې پوهې باندې راځي دغه شان د دې وجې نه زما او دا درخواست دي چې زیات زیات توجه زما محترم مشران موجود دي او هغه پیرنټس چې کوم والدین ورته وایي زما د دې نه دا ګیله ضرور ده چې دوی هغه خپلو بچو ته هغه خیال د دوی نه ساتي هغه ټایم دوی نه ورکوي که زمونږ یو غوا ګډه ویزه ورکړه شي شل کورونه پسې ګورو خو که زه دې استادانو تپوس وکړم چې په دې کال کې څومره اساتذې دا والدین هغه د خپلو بچو تپوس کړی دی چې د پوزیشن څه دی دی چې کوم دی راځي او نه راځي د انګریز څه اندازه ده نو ما درته به دا خبره ډېر کم خلک وکړي څنګه تعلیم د اهمیت په حواله باندې کله چې په بدر کې چې کوم دی قیدیان ونیول شو نو په هغې باندې پنځه مقرر شو مولانا موجود دی خو کوم چې نادار وو او غریبان وو هغه یې پرېښودو خو چې چا دا لوستل
او لیکل دا ورته معلومو په هر یو باندې فرض کړو چې داسې صحابو ته چې کوم د تاسو لیکل او لوستل چې کوم دی یادوي دا د تعلیم اهمیت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صدقه راووتو مسجد الهدى په هلکې ولیدې یو هلکه کې چې کوم دی نو خلکو تلاوت کاوه په بله هلکه چې کوم دی نو هلته کې د تعلیم او د تعلم کار نشست کېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا خو ډېره ښه هلکه ده تلاوت کوي الله بدر او ثواب ورکوي دا بله هلکه چې کوم دی دا ډېره بهترینه ده چې په کې تعلیم او تعلم کېږي او په خپله ډاڼو د هغې سره کېناستو د دې وجې د تعلیم ډېر زیات اهمیت دی خو خدای وبخښه دا ډېره لویه سرمایه ده دا چې زمونږ خواته دا کوم ماشومان او ماشومانې ناستې دي دا زمونږ مستقبل دی دا زمونږ سرمایه ده لهذا زما خدای چې کوم والدین دي هغې ته مې درخواست دی عاجزانه درخواست دی چې باقاعده دوی ورته خپل ټایمونه هم ورکوي د دوی ټایمونه هم صحیح مینیج کوي چې دا په معاشره کې د دوی یو کردار راشي او دا زمونږ دپاره یو ښه مقام دي چې کوم دی راشي او زمونږ د معاشره دي په ذریعه باندې یو ټینګ او صحیح معاشره جوړه شي الله رب العالمین زمونږ او ستاسو